نو هغه زنانه د خپلو خاوندانو غیبتونه کوي، زما خاوند خو داسې بخیل دی او زما خاوند خو داسې دی او زما خاوند خو داسې دی. هره ښځه د خپل خاوند متعلق لګیا ده او زما عزتمندو په دې کې یو تربیت یافته جینۍ ناسته وه، تربیت یافته. ځکه خو تاسو ته وایي که نه چې تاسو چرته هم د بچي دپاره رشته کوئ نو ځان له د جینۍ ښایست ته مه ګوره، ځان له چې کوم دی د هغې مالدارۍ ته مه ګوره، لږ د هغې تربیت ته وګوره، د هغې ناسته پاسته وګوره، د هغې پرهیزګاري او تقوا وګوره. سبا به ستا دا بچی هغه کور ته ځي راځي نو ستا دا بچی که د زمانې ولی الله هم وي نو زما عزتمندو د خوا خسکر که رځي راځي او د خوا خسخر چې کوم دی د کور ماحول جوړ نه دی، ستا د دې بچي نه به هم فوډري او چرسي جوړ کړي او داسې شوي دي. نو جینۍ ګوره، هغه خلک ګوره تربیت یافته دي که نه دي، دینداره دي که نه دي. خیر دی که غریبانان وي خو زما محترمو چې تربیت یافته وي، دینداره وي، انشاءالله ستا بچی به خوشحالی، ته به خوشحالی. ته لور ورکې نو داسې خلکو کره لور ورکه چې هغه دینداري، پرهیزګاري، متقیاني، د الله یرې په زړه کې وي. چې کم خلک د الله نه یریږي وایي ته د دې خلکو نه مه یریږه، او څوک چې د الله نه نه یریږي وایي د دې نه ویریږه. ولې د الله نه نه یریږي؟ نو که ستا په لورې هر رقم ظلم او ستم وکړو. نو زما عزتمندو دا جینۍ فانمان برداره وه، دا جینۍ تربیت یافته وه، دې تربیت شوی او په دې کې یوه ښځه ناسته وه، هغه ورته چې کوم دی نیش راواخیستو چې ودرېږه ته خو موږ ته داسې خبرې کوې چې د دې خپلو خاوندانو غیبتونه مه کوئ. تا زه خپل بچي دپاره کومه او ستا خاوند پیدا شي بیا به دې پته ولګي چې ته خپل خاوند غیبت کوې که نه کوې. نو زما عزتمندو هغه دې زنانه دې جینۍ پسې زور ولګولو او خپل بچي دپاره یې ترېنه وغوښتله او زما عزتمندو هغې ورکړله. به هر حال چې کله واده وشو دا جینۍ را واده کړله، وړه وړه خبره به دې خواښې دې جینۍ ته بهانه کوله او په خاوند باندې به یې وهله چې دا جینۍ د خپل خاوند غیبت وکړي، د خپل خاوند نافرمانی شروع کړي. نو زما عزتمندو اوس داسې ورځ ده او دې خپل انګور ته وایي چې دا کټونه بره چت ته وخیژوه. په دې نیت یې ورته دا خبره وکړه چې دا به راته وایي چې ورځ ده اوس به باران شروع شي او ته په ما باندې کټونه بره خیژې، بیا به وایي چې بیا یې راکوز کا. خو دا خبره نه کوي، چو چرانه بغیر زما عزتمندو ټول کټونه یې بره وخیژول. بیا باران شو، شا به منډه کټونه راکوز کا. فنمان برداره وه، تربیت یافته وه، بیا وختله کټونه یې راکوز کا. خو هغې وایي چې یاره دا به اوس په څه طریقې سره دا وهل ټکول خوري، دا خو خبره مني او چې کومه ښځه خبره مني سوال نشته، سخته خبره نشته. بیا زما عزتمندو خاوند یې قلبه کوله، ایوې کوله، هغه پټي کې لګیا دی، ده ته یې ویلې چې هغه خاوند له دې روټۍ یوسه، هلته یې وله خاوند پوی کړی و. زما عزتمندو خاوند یې هغه د کلبې غویان الټه تړلي و، هغه لګیا دی کلبه کوي او چې کله دا جنۍ دا ښځې ورلله او ویې کته چې دا غویانې خو الټه تړلي دي او زما خاوند ورته شا طرف نه چوکه نیولې ده. نو هلکه دا غویان په یو طرف کا نو دا به دواړه چې کوم دی په صحیح طریقې سره دا پټې واړېدله. خو دا خبره نه کوي، دې دا روټۍ یوړله او هلته کېناسته او د خپل خاوند په تماشه باندې شوه. خاوند غریب اوس لګېدی دي، غویانو ته یې چوکه نیولې ده او په دې نیت باندې چې اوس به راته دا ښځه وایي چې دا غویان داسې سیده وتړه، دا ته څه ظلم کې لګی دی غویانو سره، ستا دماغ کار کوي که نه کوي؟ الټه دې تړلې دی او لګې روانولې غواړي، دا چرته هم نه روانېږي. نو زما عزتمندو چې دا ښځه ما ته دا خبره وکړي زه به پرې راباندې کړم، ښه به یې وټکم، ښه به یې وهم. خو ښځې چرته دا خبره کوله؟ ښځه خاموشه ناسته ده، تربیت یافته زنانه ده، د خپل خاوند مخې له نه راځي او چې کله یې خاوند ښه ستړی شو او رالو کېناستو ځان نه خولې لګې دی سپاګۍ، د هغې نه پسې دا ښځه پاڅېدله او زما عزتمندو غویانو ته په غوږ کې وایي ګورئ دا ستاسو مالک دی، مالک دی چې دا درته وایي الټه ځئ خو الټه ځئ که نه، چې دا درته وایي چې الټه ځئ خو الټه چلېږئ، چې درته وایي سیده ځئ سیده ځئ. نو زما عزتمندو ترخه خبره، تیزه خبره، وهل ټکول دا پکې د کوم ځای نه رال، خو دا پکې هله راځي چې کله زما عزتمندو خاوند یو خبره کوي، ښځه بله خبره کوي، خواښې یو خبره کوي، دلته نه چې انګور ورته دوه خبرې کوي. نو زما عزتمندو دا کور چرته نه جوړیږي او چې کم کور کې دغه جنگ جګړې وي، دغه زما عزتمندو خواښې انګورینې او دغه
د خاوند او د ښځې خپلو منځ کې جنګ جګړې وي دا کور زما عزتمندو بې برکته کور دی دې کور ته چې څومره وړه راځي څومره چینی راځي څومره غوړي راځي څومره زما عزتمندو ساز و سامان راځي دې کې به برکت نه وي دې کې به برکت نه وي ایو ګلکارو هغه زما عزتمندو دریم چت ته به خښته ایشتله دریم چت ته هغه نور ورته ویل که دا ظالم به چې دریم چت ته خښته رسوي نه یو پکې اواز وکړو دا د کور نه خوشحاله دی دا د کور نه خوشحاله دی نو زما عزتمندو واقعي خبره ده چې انسان د کور نه خوشحاله وي ښځې سره زندګي سیټ وي محبت وي خوشحالي وي نو دا سړی چې کله بار ځي بار زما عزتمندو دا خاورو ته لاس اچوي هغه خاورې ورته الله پاک د سرو زرو جوړوي